دارنګې د ابو لهب دوه زامن عتبه او معتب دا د ابو لهب زامنو هغه تر د نبی اسلام چې د نبی اسلام ډېر سخت دشمن ابو لهب دا هغه دوه زامن عتبه او معتب دا دواړه کافرو. نو چې کله مکه فتح شو کنه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د عباس رضی الله تعالی عنہ ته تاسو کو وی عباس هغه دوه وريرونه دي نه ما عتبه او معتب دواړه نه ما چرته د ابو لهب هغه زامن هغه چرته ما ته پسترګو باندې ښکار نه شو. نو عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی وراره هغه هم چرته د قریش سره پټ شوی نو قریش چرته پټ شوی دي جو دوی به سره پټ شوی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل تر دا دواړه مال را پیدا کړه خپل وريرونه مال را پیدا کړه ار چرته مال راوله عباس رضی الله تعالی عنہ پس ګرځیدو حتی در دې پورې چې عتبه او معتب د ابو لهب د دواړه زامن پیدا کړ چې پیدا کړو وی وريرونه راځي چې تاسو د خپل بل وراره سره میلاو کوم هغه محمد مورارن صلی الله علیه وسلم هغه تاسو دواړه غواړي راځي تاسو دوی چې دواړه رالو او د نبی صلی الله علیه وسلم مخې ته څنګه کېناستو کلمه وویله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبی صلی الله علیه وسلم ورته کلمه وویله او دوی کلمه وویله بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا یو په یو لاس کې ونیو او دا بل په بل لاس کې ونیو داسې د لاسونو نه ونیول او د خانه کعبه د دروازې د درشل نه ملتزم چې ورته ویل شي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دوی دواړه د لاسونو نه ونیول او د خانه کعبه د دروازې له لاړ د درشل ملتزم لا او دې سره دغه شانتي لاسونو د دین کې خود د خپل لاسونو په دغه درشل داسې کې خود نبی رسول الله او دعاګانې اوختي ډېرې اوږدې دعاګانې د دوی د پاره اوختي او چې دعاګانې اوختي کنه او دا غیزه څنګه را روان شو نو چې عباس رضی الله تعالی عنہ نبی رسول الله د مخ مبارک ته وکړ نبی رسول الله داسې مسکی کېدو سخ خوشاله په مخ باندې سم خوشالي و د نبی رسول الله نو عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وي محمد ورارو صلی الله علیه وسلم په دې مخ ډېر خوشالي وینم الله دې ټول عمر داسې خوشاله لره سوجه ته چې دومره خوشالي ګیننو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی عباس ما الله ته درخواست وکړه چې الله مال د ابو لهب غد زمن خوراک کنه عتبه او معتب خور الله راک کنه الله تبارک وتعالى زما دعا قبول کړه چې د الله پاک پیغمبر دغه دواړه می ته هبه کړو دا می تعالی درکړو وی الله زما دعا قبول کړه وراره مسلمانان شو خوشحالي غم زکه چې د ابو لهب د زامن مسلمانان شو نو د فتح مکه په ورځ باندې بیا دوی دواړه څه شو مسلمانان شو. بهرحال داسې ډیر کسان د فتح مکه په ورځ باندې راتلو یو براتو او مسلمانۍ د هغه کسان مراله مسلمانان شو چې کم د نبی له صلوات و سلام د سر دشمنان لکه د اکرمه رضی الله تعالی واقع می درتم د ابو لهب چې کم زوی وو دغه واقع می درتم په 13 جمعه باندې بیان کړی و چې هغه راغی بیا څه شو مسلمان شو ځکه الله تبارک وتعالى ورته فرمایلیو کنه اذا جاء نصر الله والفتح چې کله فتح راشي کنه نو ورایت الناس يدخلون في دين الله افواجا خلق په دین اسلام کې بیا څه داخليږي ډلې داخليږي نو هغه خلک چې د نبی اسلام د سر دشمنانو هغه راتلو په دین اسلام کې بیا داخلي دل او نه وتل